والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. باب ما جاء في نسب بول الغلام قبل أن يتم. درې مسلې بحثونه تما بیان شروع کړو، څه شی څه پاتیو. اول بیان د مذاهب د فقهاو د ملت. ظاهریه چې د طهارت قائل دي د بول د صبي، د دین علاوه ټول فقها د ملت د نجاست قائل دي، خو په طریقه د تطهیر کې اختلاف دی. امام ابو حنیفه او مالک سے بول د غلام او بول د جاری دواړو کې غسل پکار دی. البته امام ابو حنیفه غسل خفیف وی پالک کې او غسل شدید وی په جینه کې، او امام مالک سے فرق نه کوي. دویم مسلک د اوزاعی سے دی ومن فافقه چې دواړو کې نصح کافی ده. دریم مسلک د حضرت امام شافعی او د احمد صاحب دی او د اسحاق او اکثر محدثینو دا مختار کړی دی چې الک کې نصح کافی ده او جینه کې غسل له، او دا احادیثو نه دا فرق معلومیږي. احناف او مالکیانو په عموم د حدیث د استنزه من البول باندې استدلال کړی. یاوا دویم دا چې دا نجس دی، نو اصل په نجاساتو کې خو دلک او عرق دی، مګل او نچونول دی، خو شریعت په غسل کې لږ تخفیف کړی دی، باقي غسل خو به کې. او الفاظو د حدیث چې موږ را جمع کوو نو 15 الفاظ راغلي دي دا لږ په باره کې: نصح، رش، صب الماء، اتباع الماء، او لم یغسله غسله. نو صب الماء خو بواړولو ته وایي، هغې کې خو استدلال نه دی واضح، او اتباع الماء بو ورپسې اچول دی کې استدلال نه دی واضح. او لم یغسله غسله کې مفعول مطلق ذکر دی او کلام منفی دی. مفعول مطلق د تاکید د پار راځي، نو غسله غسلا وی وینځ په کامل وینځلو، او لم یغسله غسلا وی نه وینځ په کامل وینځلو. نو چې کلام مقیدی په یو قید او به منفی شي، نو نفی هغه قید تراجی وی نه اصل فعل ته. نو غسل شدید او نه کنو غسل خفیف ته ثابت شو. پاتې شو نصح او رش. نو دی وی نصح ترمکیات وی او رش. مونږ وی تاسو په خپل معنا د نصح او د رش په دم الحیض کې هغه په معنا د غسل کړل. صاحب په بخاری کې عبارت تر شو کنه: ثم انزحیه بالماء، دم الحیض ترمکیا کا پاوبو، نو نصح معنا د غسل کړل. او رشی ابو داود کې دم د حیض باندې رشو کا، اور ټول علما وی چې دم خو پلیت ته، نو رشا او نصح دا په معنا د غسل سره ده. نو منګم دلته معنا د نصح او د رش هغه معنا لو چې ټول حدیث په یو معنا محمول شي، چې مراد ته نه غسل خفیف ته. غسل هغه خو رصح او نشخ وي، او د وجه لپاره دوه خبرې ذکر کړې وي شوافیو. یو مسله د استحاله او دا تما پرون ویلو، او یو مسله د وقوع الماء علی النجاست ته دا مې ته پرون ویلو، او دا غیب مې درته ویلو چې دلته هغه استدلال لږ ضعیف دی، ځکه استحاله یکدم نه راځي. دویم وقوع د ما په نجاست دی وی چې هغه نجاست او بدواړه لاړ شي د خپل ځای نه، دلته خو هغه په خپل ځای پاتې دی، نه هغه قاعده پکې نه جوړېږي. نو صحیح دا ده چې په الک کې غسل خفیف دی او په جینه کې غسل شدید دی. مونږ ټول روایات په یو معنا حمل ک لتتفق الروایات علی معنا واحد، او لم یغسله غسلا سره جوړ شو چې غسل مؤکد نه دی کړی، غسل خفیف یې کړی. مارته زمون مذهب غسل خفیف ته، او زه په خپل عملم په غسل خفیف کوم چې حدیث کې راغلی نو پاتې شو.
دا سبقونه پرون ختم شو تقریبا دا ځکه مې ته اجمالا نو یو مسله پاتې وه هغه دا چې شریعت مطهره د هلک او د جینۍ فرق ولې کړی بظاهره خو دواړه بولي او بظاهره دواړه د محل د انجاسو نه روزي او بعد ان یطعمم پکې فرق نشته نو قبل ان یطعم پکې ولې فرق راغلی دی د هلک امتیازو کې خفت راغلی دی او د جینۍ په امتیازو کې شدت راغلی یو وجه شاه ولی الله لیکلی او درې وجه عام علما لیکي او یو سلو پنځمه وجه د امام شافعي نه نقل نو پنځو وجو ته خیال لاره دا درې مشترکې دي یو د شاه ولی الله یو د شافعي سره شاه ولی الله لیکي رحمه الله چې شریعت په اخلاق چې چا کوي که نه د هغې ازاله نه کوي اماله کوي اصلاح یې کوي ځکه خوی نه بدلیږي خو دا خوی له ښه استعمال کوي نو شریعت ازاله د اخلاق نه کوي اماله د خلقو په طبیعت کې د هلک محبت او بې اندازې نو اسې نه چې امتیازو ته یې پاکې ویلې وې نو شریعت وایي نه خامخ غسل یې وکړه ولو خفیفا دا د کمال غلو په محبت کې یو علاج شو او د جینۍ نه د خلقو کراهت طبیعي و ځکه ډېرو وجلي دي او قرآن شریف کې وی اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به او يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون ويجعلون له البنات ولهم ما يشتهون او لهم البنون خدای جنکه وای زعم الله لکان زعم الله لکان ملائکو ته جنکه او د خدای لوریان نو شریعت وای اسنه چې جنې داسې مردار او نه غني چې وینو غرزه نه امتیازې پاکي خو غسل پکې وکا او داسې نه چې داسې پلیته د چې جامې بتی او اوشله او قینچی به کې او به سوځه او جنې باندې برابر باندې کې نه پلیتی دی غسل کافی دی دمرا کراهیت پزړه کې مرا والا کومره کراهیت چې د خلقو په عرف کې و ناغه کراهیت کې اعتدال پیدا کا او د بل طرف ته حب کې اعتدال پیدا کا نو حب مفرد چې د غلو درجه ته ورسی او کراهیت مفرد چې پاغه خلق سره اعمال بنا کی دا شریعت نه خوښي جنې ټیک ته سړی جنې په پیدا کېدو خپکی او دا لک په پیدا کې دا یو تبیسیز دی کنی که مانگله تپوس که دا موجوده وقت یو خود طالبان و علماء دی دا دین علاوه دا عوام یادوم جنکه دا لکانو نخری زین که جنکه چرسی کی گی نا جنکه نسواری کی گی نا جنکه پودری کی گی نا جنکه دا پختنو عام سن ماگانو نزی بغیر دا دی فاحشاتو نا او جنکه دا پلار یادگیر که دمو که وادش یوم پلار او د مور خدمت کی پړې ورته سمې چینک ورتک دی زوی له خو چې وادو کې نو پټوپې په مازیګر کې دي او ته زوی ته بچی نه غوي پلار ما ته بچي اوس مو یې زوس په خپل پلار دا د امیانو خبره ته کوم عالمان دا نو الحمدلله هغه دینی تربیت شوی قسم دې الکان ملي دې افسران اعمال راغلي سره زامن داسې خبره کوي پلار ته پلار امور ته زویم دا تاسو خراب کړی دي تاسو دې ته دین خودل پلار او امور عزت مرته خودل د کالج الک استاد په کوټکانی ولې دا چې هغه مقداسي کې داسې په کوټکانی ولې ډیسک او بنچ ورپسې تاسو دې سملو تکلاړه د پاکستان ته به چې خدای دا خو خره دي قسم دې خرابتي خي دا چې چاته تاسو لیډران وای کنه کله دې خوې خاصلت او خبرې په مجلسونو کې وره دي خندا بدرش دا خو انسانان نه دي د سره یو سړی بل ته یې لکه ته سانډه ودا ز سانډه خدای جنې چې ناسه دا مې خلا
هغه د هغې د قوم پیپلی پارټۍ لیډر دا سپکې خبرې په اسمبلی کې د عالمانو ځای نه دی دا چې خلک ورته لوی ترقي یافته وایي استاد صاحب موږ ته یو شعر ویلی دا یاد لرئ وهذا الذي يدعى لديهم محذبا وهذا الذي يدعى لديهم محذبا يعد اباه مثل عبد وخادمه دا چې ورته دوی محذب وای دوی پلار پشان د خادم او د حیوان ګڼي د مړی او د خادم وهذا الذي يدعى لديهم محذبا يعد اباه مثل عبد وخادم زمون د علاقه یو لک کالج کې سبق پلار د کلی سړي خو ساده جامو کې ناغالک نالکان نور تپوس کې چې دا سره ودا یاره زمون ګجر د میخو میخیر علی ساتي خپلار دغه وخت کې نو ناغالک سچو مې ولته هوټل نه سره وړل ناغالکان ته وی کاکا دا سره ودا مې زویر وی دی خو چې ته زمون د میخو ګجره یو د زده د مورې میخه د دې ګجره بس به تیراغه عرفه په بند کړ وی زه چې ګجره من خپل ځان لبل پلار وګوره او دلته یو مولا د خزامنو باندې دین سبق نه دی ویل په خور کې اوسېږي د دیر ازما سره دوست مون سره چا ساده کې سبق ویل دی ما والد صاحب او ترونو شاګرد ما ته وی د زړه دور را باندې رااله اوسم جام دی نو ځامن مې دې څوک موټرې چلای څوک ټیکسیانې چلای ما ته وی بابا دا پکې راځي نو او څه پروا نه لرله او لور مې واده کړی ته مرګره کې دیر طرف ته اچھا خبر شو د شپې ټیکسیونو ساره ما ته ځان نه ونسه دې پورې وچ د الکان خوشو کو راځي نه نو قسم دې غیر علماء پورې درته چې دوی کې جنکه د الکانو خرونه خري خدا د خلق یو طبي کراهیت نو شریعت ازاله نه کوي د اخلاق او ایمان کوي الک سره دمر غلو په محبت کې مکه او امتیاز یمین ده او جنې سره دمر غلو په کراهیت کې مکه او نه جام امتیاز پاکي په وینځلو اسنه چې ته داسې سپکو غونه چې وی غورده دا ولا وجه شرچا شاول الله شافعی صاحب وای دا خصوصي درته مخ کې چې هر شیخ خپل اصل تراجی کیږي دا لک اصل آدم علیہ السلام او آدم علیہ السلام خدای د خور او د اوبو نه پیدا کړ اصل پاک دی او د جنې اصل حوا بیبی ده او حوا بیوی د پختو نه پیدا ده پخته د وینې نه پیدا کیږي نو اصل پلیت ده نو دا اصل اثر ده په باقی اولاد کې چې کومه پوره طعام نه خورلې نو د دیو جن شریعت د الکه کې غسل خفیف ویلې او جنې کې غسل شدید ویلې ذکر کل شیء یرجع الى اصله او الولد سر لابيه دا عربی متلونه دی مقوله دیو جن الکه تخفیف ته د آدم علی السلام دا وجنه او جنکو کې تشدید د حوا بیبی دا وجنه دا بل راشي محادثو کې جحد آدم فجحدت ذریته ونسی آدم فنسیت ذریته اثر راضی چا داسې تعبیر کړی د خدا مې ډېر نه دی خوښ ذکر دی چې آدم علیہ السلام نبی دی اصل د سړو انبیاء تراجه شو او د انبیاء فضلات طاهر دی دا په اجماع د ائمه اربعه غیر مقلدین دا نه مني او اصل د زنانو حوابی بدا خو پیغمبر نه او فضلات د غیر انبیاء نجستی نو د یو رجا پاک سیسته شو د بل رجا پلیت سیسته شو ہمار تیرے زمانه کا خو خانه چې به د ماشوم الګ امتیاز پاکه کا
دا د نوې تعلیم یافته چې دی د سکولونو او کالجونو تعلیم د دنیوي تعلیم د دې یو ماهر د تعلیم هغه ته ډاروون وایي. نو ډاروون د ارتقائی نظریې والا دی. نو هغه یو انسان په اصل کې بیز شادو دا طبیعت والا وایي د روس والا وایي. نو د باندې ډېره موده تېره شو په لکونو کالونو د بیز نه انسان جوړ شو. نو سوال پیدا بیز پیژنې که شادو قیرات دیوی زمونږ اصل نیکم بیز دی بیز مونږ وایو د بیز زامنو لکه د بیز خو لکې وي لکې څه شوه وایي دا د انسان د سپرې سره د لکې خوا ته خارښ ته لګېد نو د ګټو دغه پورې به دا لکې راښکله دا سپره نو لکې تې پرېوته. کتاب کې وایي چې دا د دړمبو خپو کې خارښ کجلاہٹ پیدا ہو گئی خارش پکې راغی نو د اونو پورې به دا خپې راښکلې دا مخکې خپې او چغې به یې والې او په ځنګلو کې به یې منډې والې نو د مخکو خپو نه لاسونه جوړ شو او د کوکارو نه اواز جوړ شو. مونږ وایي دی د بیز زامنو مونږ وایي زمونږ اصل آدم او حوا انسانان دی. زناور بچو چې د انسان د بیز نه جوړ شوی دی نه بیز ولې به په خپل حال پاتې شوی دی او به د انسان نه مخکې ترقي ولې ونه شوه چې د انسان وزره جوړه شوی دا ودرې د ارتقا چا بنده کړه دا ډاروون وایي. دا روسیان او دا خلک دا لیډران د پاکستان دا د ډاروون بال بچ دی. نو دا دو وجې شو یو د شافعي صاحب یو د شاه ولی الله صاحب درېیمه وجه او څلورمه او پنځمه چې دا درې واړه مشترکې شارحین لیکلي. اول دا وایي چې د هلک سره مینه زیاته وي نو غېږ کې ګرځولې ډېر زیات دي او مینه ورسره زیاته نو د بولو واقع کېدل به ډېرې نو کثرت د وقوع تقاضا د تخفیف فی الاحکام کوي چې امتیاز هم در باندې ډېرې کېږي او سختي هم در سره وي نو بیا به ګرانه وي نو شریعت پکې غسل خفیف کافي کو او د جینۍ ګرځول کمی صرف مورې ګرځئ پلارانې نه ګرځئ عام نو امتیاز په یو کس تم کېږي او په نادر کم یعنی وقوع د ابتلا پکې کمه ده نو که غسل شدید پکې راشي نو خیر دی. دا درېیمه وجه. څلورمه دا چې د هلک دا سامان ولاړ دی سوخی نو اکثر چې ماشوم چې امتیاز کوي نو د دې ځای نه مخ ته راورسي چېرته ماشوم لیدلی دی کور کې پاتې شو او وړوکې چې ده کال که نه او داسې پروت وي دا سوخی اکثر ولاړی نو چې ولاړی په زاویه قائمه نه ولاړه په حاده ولاړی پترس ولاړی شمالي جهات شما دیدی یا نه نو اکثر خولې ته امتیاز ما په خپله لیدلي واړه یو کټ کې پروت بل کټ ته امتیاز یې ورسي خپل واړه مې لیدلي او داسې پروت وي نو په جامو به نو هغه محل ډېر نیسي نو که دې کې شدت شریعت ویلې وي چې هر ځل جامې په درې ځله به نه چوړی وینځې به نو بیا به سړي ټولې جامې وینځلې نو دې کې د تخفیف نه کار واشي او د جینۍ چونکې سامان اوچت نه دی ولاړ خو کنده ده نو په یو ځای امتیاز یې غورځېږي خورېږي نه نو د یو ځای وینځل په سختۍ اسان دی لږ ځای دی بس هغه ووینځه کلک نو شریعت واقعاتو ته ګوري د دې وجه نه د هلک په امتیازو کې تخفیف ووی او د جینۍ په هغې کې تشدید څو وجې شو څلور. پنځمه دا ده چې د هلک مزاج ګرم ده نو امتیازو کې بدبویي کمه ده او د جینۍ امتیاز یخې دی بدبویي پکې زیاته ده او دا طبیبان وایي د هلک مثانه د معدې نه لږه لرې ده او د جینۍ مثانه معدې ته نږدې ده مثانه محل لږه امتیاز وي او معده محل د دې فضلات وي نو د جینۍ په مثانه کې د بدبویۍ اثر زیات او د هلک هغې کم. تاسو لیدلي زنانه که غټې شي هم فرق زنانه کور کې ساده جامو کې ګرځي نه بنین وي نه کوټ وي نه شړی وي او سهار وختي به میخې
بوزي غیا او کور کې ورته ګرځي خدمت پکې ځای بجارو کوي په یخ جمی کې په یو جامه کې دا خپل کورون کې لیدل او سړی سار وختي سیټره اغوستي او کوټونه ځان راته وکړي او شړې ځان راته وکړي نو سړی بدن ګرم دی نو د یخني زیاته محسوسه او د شذ بدن یخ نو یخ نه متاثر کیږي دا خلک وی خزه ګرمه نه ده خزه یخه او سړی ګرم دی وجنه شهوت د سړی غالب دی په نسبت د خزه خو خزه کې هیجان زر راځي نو چې طبیعت ګرم دی نو امتیاز نرم دی او بدبوئی پکې کم ده نو شریعت پکې غسل خفیف کافی کو او د جنکو هغه کې برودت نو بدبوئی پکې زیاته ده نه هغه کې شریعت په غسل شدید وکا کتا سولې دلی په خارج کې د خود امتیاز او ټټه چې بار تروتی او امتیاز تروزی اړې سخت ګنده بوئی کوي او د سړو د جماعت د غزنه چې امتیاز زیروتی دومره سخت بدبوئی نه کوي لکه د خدا په غټوالي فرق دی نه پاتې پر کوټوالي نو شریعت د دیو جن الک کی قبلایه تما تخفیف فخ کړی دی ځکه بدبوئی زر ختميږي او جنې هغه کې تشدید دی ځکه بدبوئی پکې زیات نور سبق درته وایم چې جمعش پر ها ما هو کتلې دا بام مم کتلې سره ماله هو ماله زګور د درې ځله یو کتاب ګورم ان تاسو کم از کم یو ځل ګورئ